عزیزانو نن زه ستاسو مخکې دا لوی اختر د مانسه طریقه بیانول غواړم چونکې لوی اختر دا کال پس راځي او د اکثرو ملګرو نه د دې مانسه طریقه د سنوتي. عزیزانو دا لوی اختر مس دا غي 2 رکعات دي او دا واجب دي او بده کې شپږ زائد تکبیرات دي. طریقه دا ده چې اول با نیت وکړی شي او نیت با به طریقه باندې کیږي چې 2 رکعات واجب ادا کوم د لوی اختر سره د شپږو زائد تکبیرونه په دې امام پسې مخ د کعبه شریف پلوري الله اکبر. داغه نرس طریقه بیا دا ده چې بیا با ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې پوری به موږ ویل شي. داغه نرس بیا 3 تکبیرات زائد ویل کی. اول بوي جي الله اکبر لاسونه بوچت کی او بیا به پری دي خطا. دویم سلبیا د شانتی او دریم سلبیا چې الله اکبر وای نو لاسونه با دل کی بنامند بیا اتھړي. بیا اعوذ بالله وبسم الله سورۃ الفاتحه او داغه سره یو سورۃ ملګری کی. رکوع بو کی څنګه چې عام مسی اول رکعت کی او داغه نه پس بیا دیم رکعت د پارا پاسی او کله چې سورۃ الفاتحه او داغه نو سورۃ ویل شي نو پاغي پسې بیا 3 تکبیرات زائد هغه ویل شي. داغه طریقه دا ده چې اول بوي چې الله اکبر وګول بلا سنويسي او بیا بلا سن خدا شانتی پریدي. بدویم سلبیا او پدریم سلبیا د شانتی او سلورم سلب بیا وي چې الله اکبر او رکوع بو کی څنګه چې عام مسته د شانتی د دویم رکعت په اوپرې شي. اوس پدې کې ځنې مسائل دي چې هغه یو عام مسلمان تراتلې شي مخه کله نا کله دي وشي چې ملګری هغه پټه باندې ماسل ران شي امام ته یو رکعت کړي یا 2 رکعت کړي یا 3 تکبیرات شي بیا دغه ملګری په شک کی په شبهه کی چې وسنګ او کما او ست طریقه کار به زما د مانسو نو دا غیر لپاره یو صورتونه دي. اول دا کله چې دراغه مانسو لپاره او امام تنا تکبیرات کړي شو ددنه نو دا غیر طریقه دا دی وای شي 3 پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر وګول بغوتی ویسی او خطب لاسونه پریدي او امام چې پارسه کې رواني د رکوع نه مخکي او کدی سه وشوا چې د امام په رکوع کې دنن لاندې کو امام رکوع لته دی او دراغه مانسه د پاره داغي طریقه دا ده چې په رکوع کې دنن بده د تسبیح پسې باندې دغه 3 تکبیرونه وي او هغه کې بیا لاس پروتوکول نشته دی او دغه شانته بده خپل موضوع کی. ها کچری دې په دیم رکعت کې شریک شو د رکوع نه مخ کې نو داغه طریقه بیا هغه شانته څنګه چې پاول رکعت کې تاسو سما ویلا او کچری 2 رکعت دنه شوی او داغه نو سوده په تشهود کې د امام سره شریک شو نو دې بیا پاسي د مانسه لپاره څنګه چې عام مسکی او دې د شپږ زائد تکبیرونه با ټول پټول راوګسي او خپل 2 رکعات مسبوق کی او دغه مسلمان مزبا په دغه طریقه باندې ادا شي. الله تبارک وتعالى دی اول مالا بیا تاسو لا دې اوسو خبر مې عمل کو توفیق راکړي آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.